الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فصل لربك وانحر. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأزلافها، وأن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي كل سنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. محترم مسلمان ورونو، قربانی په اسلام کې یو اهم عبادت دی او د اسلام په غټو ښکارو نښو شعائر الله کې داخله ده. الله رب العزت فرمایي: ولبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. او د قربانی ساوري مونږ ستاسو لپاره د الله د دین نښې ګرځولې دي، په دې کې ستاسو لپاره ډېر خیر دی. او د شعائر الله تعظیم واجب دی. الله تعالی فرمایي: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. او څوک چې د الله تعالی د نښو تعظیم کوي نو بېشکه دا د زړونو د پرهېزګارۍ خبره ده. د قربانی د اهمیت اندازه تاسو د دې نه هم معلومولی شي چې د قرآن مجید په اتو سورتونو کې الله تعالی د قربانۍ د دې د متعلقاتو د دې د حکمت او فلسفې او په مختلفو امتونو کې د دې د شکل و صورت بیان کړی دی. همدغه شان د قرباني د دې امت مسلمه لپاره دیني شعار او امتیازي نښه ګرځولې شوې ده. الله رب العزت فرمایي: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. او موږ نه هر امت دپاره قرباني مقرر کړي د دې دپاره چې الله تعالی دوی ته کوم څاروي ورکړي دي په هغې باندې د ذبح کولو په وخت کې د الله نوم یاد کړي. په دې آیات کې د منسکن نه مراد ذبحه یعنې قرباني کول دي. محققین او مفسرینو په خپلو کتابونو کې د دې پوره وضاحت کړی دی. زما عزتمندو، اضحیه موږ چې ورته قرباني ووایو د دې تعریف سره ورته ویلی کېږي. علما فرمایي د قرباني ساوري ته په عربۍ کې اضحیه وایي، او په اصطلاح کې د اضحیې تعریف علامه ضیاءالجاهي رحمه الله داسې کړی دی: اضحیه نوم د هغه مخصوص حیوان لپاره دی چې د مخصوص عمر والا وي، د شرایطو او سبب موجودېدو په وخت په مخصوص وخت کې د الله تعالی د رضا لپاره ذبحه کولی شي. علماو د اضحیې نور هم ډېر تعریفونه کړي دي، لکه دا یو تعریف علماو دا هم کړی دی چې د مخصوص حیوان ذبحه کول په نیت د ثواب باندې په هغې خاص وخت کې. بیا د قرباني مشروعیت د قرآن کریم نه صراحتا ثابت. الله تعالی د دې تذکره د مانځه سره یو ځای کړې ده. الله رب العزت سورة الکوثر کې فرمایي: فصل لربک وانحر. پس ته مونځ وکړه د خپل رب دپاره او قرباني وکړه. حضرت حسن رحمه الله د دې آیات په تفسیر کې فرمایي: ای صلاة یوم النحر ونحر البدن. یعنې د صلات نه مراد د اختر مونځ دی او د نحر نه مراد قرباني ده. نور مفسرین هم په دې آیات کې د صلات نه مراد د اختر مونځ او د نحر نه مراد قرباني اخیستې ده، اګر چې نور اقوال هم پکې شته. د الله د رضا لپاره قرباني کولو کې یو خصوصیت دا دی چې په دې سره په بت پرستو باندې رد راځي، ځکه هغوی به د بوتانو د غیر الله په نوم باندې قرباني کوله. اوس چې مسلمانان د الله تعالی د رضا لپاره قرباني کوي نو په دې سره په بت پرستو باندې رد راځي. دغه وجه ده چې د قرآن کریم په یو بل آیات کې هم د مانځه سره یو ځای د قربانۍ ذکر شوی. الله رب العزت فرمایي: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
اے پیغمبر ته ورته وایا چې بشک زما مون زما قرباني زما ژوند او زما مرګ دا هر څه خاص د الله تعالی د پاره دی چې هغه پالونکی د ټولو مخلوقاتو دی. په دې آیات کریمه کې هم د نسل مراد قرباني ده. بیا ګور علما فرمایي د مانځه سره د قربانۍ یو ځای ذکر کېدو وجه سره په دې دواړو آیاتونو کې د مانځه سره د قربانۍ تذکره ځکه یو ځای راغلي ده چې لکه څرنګه دي په بدني عبادتونو کې مونږ د ټولو نه لوی عبادت نو هم دغه شان دي په مالي عبادتونو کې قرباني هم یو لوی عبادت دی. دغه شان زما عزت مند د قربانۍ مشروعیت رسول الله صلی الله علیه وسلم د قولي احادیث او د دې د فعل یعنی کار دواړو نه صراحتا ثابت یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو مبارک لاسونو باندې هم قرباني کړې ده او په ډېرو قولي احادیثو کې د قربانۍ تذکره شته. دغه رنګې درېیم زما عزت مندو د قربانۍ دا سلسله د مخکې نه را روانه ده او په دې باندې د ټول امت مسلمه اجماع ده اگر چې د دې د حکم په باره کې د ائمه اختلاف شته. امام ابو حنیفه رحمه الله ورته واجب وایي او بعضې ائمه ورته سنت وایي خو دا اختلاف صرف د دې د حکم په باره کې دی. د قربانۍ په مشروعیت کې د ټول امت مسلمه او ټول ائمه اتفاق دی. علماو په خپل کتابونو کې تفسیر سره د دې تذکره کړې. قربانۍ سره د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کیږي. په مسلمان باندې په هر حالت کې د الله تعالی بې شماره نعمتونه دي. قرآن کریم کې ذکر دی الله رب العزت فرمایي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا او که چېرته تاسو د الله نعمتونه شمېرول غواړئ نو به یې نه شمېرلی شي. د خپل وس مطابق د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کول د انسان د فطرت موافق خبره ده. نو د مالدار دپاره د الله د رضا حاصلولو په خاطر د خپل هغه مال نه قرباني کول څه ګرانه خبره نه ده. کوم مال چې ورته هم دی الله تعالی ورکړی دی. بیا خاص کر چې کله په قربانۍ کولو سره د الله تعالی رضا حاصلولو سره سره د انسان ګناهونه معاف کړي د خپل بچي ګاونډیان او فقیران پې هم خوشحالېږي نو بیا خو دا ډېره په اخلاص او خوشحالۍ سره پکار ده. یو حلال ثمرې د الله تعالی د رضا او تقرب حاصلولو دپاره ذبحه کول یعنې قرباني کول دا د حضرت آدم علیه السلام د زمانې نه را روانه ده. د ټولو نه مخکې د حضرت آدم علیه السلام دو زامنو حابیل او قابیل قرباني وکړه. قرآن کریم کې الله رب العزت د هغې تذکره داسې کړې ده اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما هر کله چې دا دې دواړو قرباني وکړه نو الله فرمایي د یو قرباني قبوله شوه. بیا په نورو پیغمبرانو کې هم قرباني را روانه وه خو په هغه زمانه کې به د قربانۍ قبلېدو علامه دا وه چې د اسمان نه به اور راغی هغه به یې وسوځوله نو د قرباني به قبوله وه. هغوی ته د قربانۍ غوښه خوړل جایز نه و. په دې امت محمدیه صلی الله علیه وسلم باندې الله تعالی احسان وکړو چې دې ته د قربانۍ غوښه خوړل جایز کړو. په زمانه د جاهلیت کې به هم قرباني کېده خو لیکن هغه به د بوتانو په نوم باندې کوله. دغه شان دي نن سبا په نورو باطلو مذهبونو کې هم قرباني کېږي خو څوک یې د مذهبي رسم په وجه کوي څوک یې د بوتانو په نوم کوي څوک یې د حضرت عیسی علیه السلام په نوم باندې کوي. حالانکه قرآن حکیم کې سورې کوثر کې الله تعالی دا خبره ښکاره کړې ده چې لکه څرنګه مونځ د الله تعالی نه علاوه د بل چا دپاره جایز نه دی نو هم دغه رنګې قرباني هم د الله د بل نه علاوه د بل چا په نوم باندې جایز نه ده. الله تعالی فرمایي فصل لربک وانحر پس ته مونځ وکړه د خپل رب دپاره او قرباني وکړه د الله دپاره. بیا عزتمند قربانۍ حکم سره نو امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په نسبت باندې په هر عاقل بالغ آزاد سړي باندې مقیم چې مسافر نه صاحب نصاب مسلمان نارینه او که زنانه باندې قرباني هغه واجبه ده. څنګه چې نبی صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې لس کاله تېر کړي او هر کال قرباني کړې ده او امت ته هم د دې تاکید کړی دی لہذا قرباني واجبه ده. البته د امام مالک امام شافعي امام احمد بن حنبل امام ابو یوسف او امام محمد رحمهم الله په نسبت باندې قرباني سنت مؤکده ده خو د قرباني په وجوب باندې ډېر دلایل موجود دي. د قربانۍ د وجوب دپاره د ټولو نه لوی دلیل دا دی چې نبي صلی الله علیه وسلم په مدینه کې هر کال په پابندۍ سره قرباني کوله او په دې باندې همیشوالی هم کړی. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرمایي اقام رسول الله صلی الله علیه وسلم بالمدینة 10 سنین یضحی کل سنه
رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه پس په مدینه منوره کې لس کاله قیام کړی دی. دوی به هر کال قرباني کوله. دغه رنګ ابو داود شریف او ترمذی شریف د حدیث نه معلومیږي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام حضرت علی رضی الله تعالی عنه ته وصیت کړو چې زما د وفات نه پس په ما پس قرباني کوا. ځکه حضرت علی رضی الله تعالی عنه هر کال د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لپاره قرباني کولا. کله چې مذکوره حدیثونه ثابت شوه چې قرباني نبی علیه الصلاۃ والسلام کړی دا په دې باندې همیشواله هم کړی دی. اوس په مسلمان باندې لکه څنګه چې د الله تعالی د احکاماتو اطاعت او تابعداري لازم ده، هم دغه شان په د باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع او تابعداري هم لازمه ده. دغه وجره چې په قرآن کریم په مختلفو ځایونو کې د الله تعالی د اطاعت نه وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اطاعت حکم مستقلا ذکر شوی دی. الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول. ایمان والو تاسو حکم ومنئ د الله او حکم ومنئ د هغه د رسول. بل ځای الله رب العزت فرمایي وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. او دا رسول صلی الله علیه وسلم چې تاسو ته د څه حکم درکوي هغه واخلئ، او د څه شي نه چې تاسو منع کوئ د هغې نه منع شئ. بلکې په قرآن حکیم کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام اطاعت ته د الله تعالی اطاعت ویلی شوي دي. الله رب العزت فرمایي من یطع الرسول فقد اطاع الله. څوک چې د پیغمبر علیه السلام اطاعت وکړي، یعنې د هغه خبره ومني، نو بېشکه د الله اطاعت وکړو.